أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. نانی درس کې به انشاءالله العزیز سورة یونس پارہ نمبر 11 رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 او 2 دو آیات چې دی نو به ویلی کېږي. دې نه مخکې سورة برات د الله جل جلاله فضل و کرم سره چې دی نو هغه ختم شلو. کم کمی کوتاهی شوې الله رب العزت دې راته هغه معاف کړي. اوس دې ځای نه چې نو هغه سورة یونس شروع کېږي. الله جل جلاله دې دا په خپل رحم او فضل و کرم سره په خیر عافیت سره اختتام ته چې نو هغه ورسوي او کوم مقصود د پاره دی الله جل جلاله دا نازل کړی دی. الله دې موږ ته په هغې باندې تګ آسان کړي. سورة یونس دا مکی سورت دی او دا سورت په ترتیب قرآنی سره د سورة توبه نه وروستو او د سورة هود نه مخکې دی او په ترتیب نزولی سره دا سورت د سورة اسراء نه وروستو چې دی نو هغه نازل شوی دی. دغه شان دا سورت په ترتیب قرآنی سره 10 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره دا سورت چې دی نو هغه 51 نمبر 51 نمبر دی. په دې صورت کې دی نو هغه 109 آیاتونه دي، 11 پکې رکو دي او 1082 پکې کلمات دي. 1082 6567 پکې حروف دي. 65-67 باقبل سره ربط او مناسبت. نو دې نه مخکې دی نو هغه سورة توبه کې د جهاد ذکر وشولو او هغه صورت مدنی صورت و. نو جهاد چې دی نو په هغې کې د جهاد بالسیف د هغې د اقسامو ذکر وشولو او دا صورت چې دی نو هغه مکی صورت دی. مکه مکرمه کې چې دی نو هغه نازل شوی او مکه مکرمه کې د کافرو سره چې دی نو هغه د جهاد حکم چې دی نو هغه نو د هغو سره په سیف باندې حکم نو جهاد بالحجج دلایل سره چې دی نو هغه ولو. نو په دې کې د هغې ذکر کېږي. دویم ربط چې دی نو هغې د ماقبل سره دا دی چې ماقبل صورت کې چې نو هغه د دې صورت په آخره کې ذکر شو اذا ما انزل سورة نظر بعضهم الى بعض. نو په دې کې د قرآن پاک ذکر و او په دې صورت کې هم د قرآن پاک ذکر دی. تلک آیات الکتاب الحکیم. دغه شانتې ماقبل صورت کې چې نو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام چې نو هغه ذکر و لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. دې صورت کې هم چې نو هغه د حضور علیه الصلاة والسلام ذکر دی. اکان للناس عجبا انا اوحینا الی رجل او دې سره چې نو هغه د ماقبل صورت کې د توحید ذکر ولو فقل حسبی الله لا اله الا هو. نو دې صورت کې هم چې نو هغه وس د توحید ذکر دی. نو د ماقبل سره چې نو هغه ربط او مناسبت ولو. موضوع د دې صورت دعوت الی القرآن دی او بیا منګوي دا صورت دا چې نو هغه تسبیحة الکل به اسم الجز د قبیل نه دی ځکه په دې صورت کې د حضرت یونس علیه السلام قصه د په آخره کې نو ځکه دې صورت ته چې نو هغه ویلی کېږي سورة یونس ویلی کېږي. یونس علیه السلام دا د عراق چې دی نو هغه په ښار کې عراق صوبه موصل د هغې کې چې نو هلته پاتې کېدلو نو دې چې نو هغه ځکه دې صورت ته سورة یونس چې نو هغه ویلی کېږي. او بیا دا مکی صورت دی. نو مکی صورت عمومي طور باندې د دې مضامین دې کې زیات تر چې نو هغه 3 مضامین ذکر کېږي. یو چې نو د الله تعالی د وحدانیت، دویم چې نو هغه د رسالت او دریم چې نو اثبات د قیامت. نو دې کې به هم دغه شانتي د غدرې مسلې چې نو هغه ذکر کېږي. الف لام را الله تعالی عالم دې په معنی د دې حروف باندې. نو موږ ویلو هر ژبه کې چې نو هغه مقطعات وي
شارټ الفاظ نو هغه په هر ژبه کې لکه اکثر خلک مردم شماري کوي نو په هغې کې نو هغه میم او دال ولیکي، دغه شانتي نو میم او شین ولیکي، نو د هغې نو هغه دقه مراد وي. یا نو هغه داسې نور نو د هر شي نو هغه څه مخفف الفاظ وي، نو دغه شانتې دام دی. بیا حروف مقطعات نو مخکې مونږ څو کرت ویلو د قرآن پاک نو هغه په شروع کې راځي او دا تقریبا د 29 سورتونو نو هغه په شروع کې راغلي دي. بیا د دغې سره نو هغه مونږ قرآن پاک آیاتونه نو هغه دا په دوه قسمه دي. یو قسم نو هغه محکم آیاتونه دي او دویم قسم نو هغه متشابه دي. محکم هغه ته ویل کېږي چې هغه واضح المعنی او واضح نو هغه مفهوم وي، او متشابه هغه ته ویل کېږي چې د هغه معلوم بیا په دوه قسمه دی هغه. نو یو هغه دی چې هغه معلوم المعنی او مجهول المراد وي، لکه ید، وجه، استوا. نو د دې معنی چې نو هغه معلوم دي خو مراد چې نو هغه مجهول دی، دغه معنی څوک نه پوهېږي. او دویم قسم نو هغه دی چې د هغه نو مجهول المعنی او مجهول المراد وي، نه یې معنی چاته معلومه وي او نه په مراد باندې چې نو هغه څوک پوهېږي. لکه حروف مقطعات کم چې د دې صورتونو په شروع کې چې نو هغه راځي. بعضې حضرات چې نو هغه اکثر معنی کړي نو هغوی د الف نه مراد الله، د الف چې نو هغه مخفف دی د لفظ الله نه، او لام چې نو هغه د الله پاک د صفتې نوم دی لطیفو، د هغې نه مخفف دی. او را چې نو هغه د الله پاک صفتې نوم دی رؤوف، د هغې نه مخفف دی. نو د الف معنی الله چې نو الله لطیف رؤوف، الله چې نو هغه الف لام میم را، الله چې نو هغه الله پاک هغه لطیف ذات دی، باریک بین چې نو هغه دی، رؤوف ذات دی، په خپل بندگانو باندې چې نو هغه مهربانه دی. او دی وجې نه بعضې حضرات بزرګان تجربه هم ده، هغوی کم انسان ته چې د معاش چې نو هغه پریشانی وي نو وایي دی چې نو هغه یا لطیف جل جلاله دا دی په کثرت سره وایي. نو چې کله دی دا په کثرت سره وایي الله پاک به د معاشي چې نو هغه تنګي ختموي. او دغه شان چاته چې نو هغه یو رشتې وي او جایز رشته چې نو هغه کوي په صحیح نیت صحیح جایز ځای کې، نو دغه کس ته پای کې سر رکاوټ نو د لطیف ذکر چې نو هغه ډېر کوي، الله مې چې نو هغه دغه رشته چې نو هغه په اسانه سره وکړي. بهرحال نو دا دغه حروف مقطعات نه دي. تلک آیات الکتاب الحکیم، الله وایي دا آیاتونه دي د قرآن پاک چې دی نو هغه الحکیم چې د هغه حکمت والا دی. حکیم دا په معنی د دانا هم راځي، دانایي پوهه حکمت. نو قرآن چې اسماني څومره کتابونه دي په هغې کې د ټولو نه لوی زیات چې دی نو هغه د ټولو نه زیات دانایي او حکمت د قرآن پاک کې دی. نو ځکه الله پاک وایي د آیاتونه دي د کتاب چې نو هغه حکیم. او دویم حکیم په معنی د محکم مضبوط سره راځي. نو دا قرآن چې نو هغه د آیاتونه دي د قرآن محکم مضبوطو. قرآن چې نو هغه د یو محکم او مضبوط کتاب دی. وزه پورې خلکو په دې دنیا چې نو اعتراضات هر څوک او خلکو دنیا مقابله چې نو هغه وکړلې، خو چا هم چې نو هغه د قرآن مقابله چې نو هغه ونه کړله او دغه نه باندې چې نو هغه غالب رانه همیشه چې نو هغه مغلوب پاتې شوی دی. نو دا د محکم نه هم راځي. نو ځکه الله وایي تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا انا اوحینا الی رجل منهم. نو ځکه الله رب العزت وایي ای خلکو د پاره چې نو هغه د عجیبه ښکاري چې مونږ وحي وکړله چې نو هغه د دوی کې یو کس ته، نو مونږ په دې کې رسالت د دغه ذکر وي، نو دوی چې نو هغه دا ناشنا ګڼي. ځکه د مکې خلکو چې نو هغه به دا ویلو چې قرآن پاک چې نو هغه دا نازلېدو نو دا په عظیم القریتین باندې ولې نه، چې دا کم دوه لوی لوی سړي دی، یو مکه کې او یو طائف کې، نو په دوی باندې ولې قرآن نه نازلېدو چې دا د چې نو هغه د ابو طالب په یتیم باندې چې نو هغه نازل شو علیاذ بالله. نو الله وی دا دغه چې نو هغه دنیوي اسباب دا د پیغمبرۍ او د نبوت دپاره چې نو هغه د اسباب نه دي. ځکه چې نو هغه په مکه کې لوی سړی هغه ولید بن مغیره او ولید بن مغیره چې نو تفاسیر لیکلي وایي د ده لس زامن ول او دی په خپله هم چې نو هغه ښه صحتمند سړی ډېر مال چې نو هغه یې هم ولو زامنو سره به چې ناست نو اکثر پته به هم نه لګېده چې دی پلار دی که رورې دی. داسې نو هغه تندرسته سړی نو دوی وی په کار دی چې دا په ثروت او په دې باندې ورکولی کېدی چې دته نبوت میلاو شي. او دویم چې نو هغه عروه ابن مسعود الثقفي
د چې نو هغه د طائف دیم ډېر چې نو هغه مخور او لوی سړی او مالدار نو یا په هغه باندې چې نو هغه نازل شوی الان کې هلته بیا الله پاک وروسته چې نو هغه ایمان نصیب کړه او صحابي شي ولو نو الله رب العزت وی د خلکو ته اکان للناس عجبا خلکو ته دا خبر چې نو هغه عجیب ښکاري انا اوحینا الی رجل منهم چې مونږ په دې کې چې نو هغه د دې په شانتي یو بشر ته چې نو هغه وحی وکړله نو دا عجیبه نه ده د دې تفسیر چې نو هغه مخکې اوس مونږ پرون چې نو هغه په دې 13 آیات کې هغه وضاحت کړو چې د پیغمبر بشر کېدل او بشر دا د عقیدې د پاره چې نو هغه شرط دی د پیغمبر عربي کېدل دا پیژندل چې نو هغه شرط دی قریشي هاشمي چې نو هغه کېدل نو الله وی دا چې نو هغه سګران دا چې نو هغه ناشنا نه ده ځکه انسان د خپل جنس نه چې نو هغه په اسانه باندې فایده اخیستلی شي په خلاف چې نو هغه د مخالف جنس ده لکه اوس مثال په طور کې چې نو هغه پیری وي او اوس پیری چې نو هغه رال یو دې چې هغه اسمان درو پورې وګرځي او تا ته چې اقیم الصلاه منځ قایم کا نو دی بیا منځ قایم کی د چې هغه وایي نو آسی بیا خلکو له چې نو هغه درې ورځې ته به راځي چې نو هغوی په دې حالات یې لیدلو نو ځکه الله وایي دا چې نو څه عجیبه نه ده سوره انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام هم الله را لېږلي انسانیت کې را لېږلي دي انسانانو کې را لېږلي او په سړو کې را لېږلي نو که دوی ته هم موږ د دوی د جنس نه چې نو هغه پیغمبر ولېږلو نو دوی په دې باندې چې نو هغه تعجب کوي حالانکې دا تعجب خبره نه ده او بیا سره لېږلی دی نو مقصد یې دا دی ان انذر الناس خلک چې نو هغه ویرا وبشر الذین آمنوا او زیر ورکای کسان لره چې نو هغه ایمان راوړو ان لهم قدم صدق د دې لپاره چې نو هغه مرتبه د لویه قدم خو اصل کې چې نو هغه ویلی کېږي څه ته قدم ته څنګه چې ورته موږ پښتو کې قدم وایو داسې ورته اردو کې هم ویلی کېږي عربۍ کې ورته هم ویلی کېږي صدق باندې چې نو هغه رښتینی نو قدم انسان چې لوړ مقام او اوچتې مرتبې دې ته رسي نو دی د قدم په ذریعه باندې رسي نو دلته مراد د دې نه لوړه او اوچته چې نو هغه مرتبه ده قدم صدق لوړ مقام او د لوړه چې نو هغه مرتبه ان لهم قدم صدق عند ربهم د دې لپاره د الله سره چې نو هغه لوړ اوچت چې نو هغه مقام دی او بعضی حضرات چې نو هغه معنی کړی ده مفسرین دا غوي چې قدم صدق د قدم سره چې نو هغه لفظ صدق راوړو نو دا دې طرف ته اشاره ده چې انسان د الله په نسبت نه لوړې مرتبې اوچتې مرتبې ته چې نو هغه رسۍ غواړي چې زه دې ته ورسېږم نو دغې ته رسۍ چې نو هغه ممکن نه ده مګر بغیر چې نو هغه د سچایي نه چې دې کې څومره سچایي وه څومره پکې رښتینوالی ولو نو الله او اخلاص پکې نو دی به دغې مقام ته ورسي او که داسې دی نو دی دغې مقام ته نشي رسېدی قال الکافرون ان هذا لساحر مبین نو کافرانو چې نو هغه به بېشکه ده نو دی کې چې نو هغه که ساحر شي نو بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه د مراد دی العیاذ بالله د بیا وی چې نو هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا جادوګر دی چې نو هغه ښکاره ځکه دا خو عجمي دی او دا توبه العیاذ بالله دا چې نو هغه امي دی دله خو لیکل پړاوال چې نو هغه نه ورځي او بیا څلوېښت کاله چې نو زموږ سره پاتې شو او اوس دغه شان چې نو هغه دا وایي نو العیاذ بالله دی په موږ باندې چې نو هغه سحر کړی دی موږ ځکه داسې موږ ته ښکاري نو ځکه وایي ان لساحر دا چې نو هغه پیغمبر دا جادوګر دی ښکاره او که دا چې نو ان هذا لسحر مبین شي نو بیا مراد د دې نه قرآن دی چې دا قرآن چې نو هغه دا واضح جادو دی نو الله وایي دا چې نو هغه جادو نه دی بلکې دا د الله جل جلاله د طرف نه چې نو هغه کلام دی او په دغه کلام چې نو هغه باندې کیسه کولو خپله عقیده رانیستل او دا چې نو هغه منل دی الله رب العزت دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله سره چې بے حده مهربان او انتهایی رحم کوونکی دی الف لام را الله تعالی عالم دی په معنی د حروفو تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه دي د کتاب د حکمتو اکان للناس آیات د خلقو د پاره عجبا تعجب ان اوحینا دا چې مونږ وحی ولېږله وحی مو کړله الی رجل منهم یو سړي ته د دوی انا انذر الناس چې ویره و خلق لرا وبشر الذين امنوا او زیر ورک مسلمانانو لرا ان لهم قدم صدق چې د دوی د پاره چې نو هغه د مرتبه رښتینی مرتبه لوړه عند ربهم د دوی د رب سره قال الكافرون نوای چې ویل به کافرانو ان هذا بشک دا یعنی حضور علیه السلام لساحر چې نو جادوګر دی مبین ښکاره